نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل دیرشتم نمبر آیت دی. ادی رکو دا مخی رکو سر عربت و مناسبت داری. ومخی رکو کی بنی اسرائیل سراد اللہ رب العالمین دا طرفنا خوشخبری او بشارت ذکر شو او د فرعونیانو د موسی علیہ السلام مخالفت او نافرمانی ذکر شو. اس پدې رکو کې الله رب العالمین بنی اسرائیل سره د فرعون د هلاکت نه بعد داغي خلیفګان او جانشینان جوړېدو بشارت ذکر کیږي او ورسره د فرعونیانو چې د موسی علیہ السلام مخالفت کړو داغي انجام او عذابونه ذکر کیږي. کله چې بنی اسرائیل باندې فرعونیانو ظلمونه وکړل او د موسی علیہ السلام مخالفت او نافرمانی شروع کړه، د مقابله او د مناظرې او د شکست خوړلو نه بعد فرعونیان اللہ رب العالمین پدی باندې بیا عذابونه راوستل. اولنی عذاب پدی باندې د قحط سالی راغی چې قحط سالی کې پدی باندې د دې غلجات او د دوی میوجات ختم شو او پدی باندې قحط راغی. بیا کله چې قحط پدی باندې زیات راغی دی فرعونیانو موسی علیہ السلام ته درخواست وکړه چې موږ به ایمان وروړو خو چې دا قحط زموږ نه لرې شي. موسی علیہ السلام ته الله رب العالمین نه دعا وغوښتله چې کله د دوی نه عذاب د قحط سالی لرې شو د دې نه بعد دوی بیا په خپل کفر باندې برقرار پاتې شو. قحط سالی پہ اللہ پاک دی دا پار راوستل چھ دی ایمان روڑی او دا خپل کفر نہ توبہ کرش، لیکن دی ایمان رو لڑو او خپل کفر باندی برقرار پاتی شو. موسیٰ علیہ السلام دی بنی اسرائیل دی فرعونیان تا سلویخ کالت دین دعوت کو چلو، لیکن کلچی پدی فرعونیان باندی بخوشالی لالا بیا بدی ویدا زمون کمالات دی زکا من بعد خوشحالی او چکلو بی تکلیف یا قحط سالی یا سو مصیبت راغی بیا بی موسی علیہ السلام او مسلمانان یادول چی تاسو سپیری نعوذ باللہ ستاسو دو وجه پمنگ دا تکلیفون رازی. اللہ پاک فرمائی چی سپیروالی دا دوی دا خپل کفر دا وجه دا موسی علیہ السلام او دا مومنانو دا وجه ندی، دا قل اللہ پاک قدرت دی کلا حالات سنگ شو کلا سنگ شی پدی کے انسان سپیروانی سے ترتیب نشتا دا اللہ رب العالمین قدرت دی. بعض انسانان حسن دا سنگ چی پلان کی سیزرا باندے بختور شو او پلان کی سیزرا باندے سپیر شو دا خبر صحیح ندا، دا مسلمانانو خبر ندا. گورا فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام یادو چھ دا وجہ منت تکلیف راغی او دا نعوذ باللہ سپیروالی اللہ رب العالمین فرمائی چھ دا سپیروالی ندی بلکہ دا اللہ پاک قدرت. بیا بدی فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام قوی چھ ہر قسم معجزہ روڑی ہر قسم کارو کی ہر چیز چھ من تروڑی دا پارا دی چھ تمنگا دا دی خپل دن نوارے نمونستا خبر نورو او من دا خپل دن نورو ہر قسم جادو چی تکیا مونستا جادو نورو. دا موسیٰ علیہ السلام
هغه معجزات تبدی جادو نو الله جل شانه په دې باندې عذابونه مسلط موسی علیہ السلام دې ته د سلويخ کال دعا نه بعد بد دعا وکړه نو په دې باندې عذاب را اولنی عذاب په دې باندې د عبور باران په ډېر ځای وشو او دومره وبودري دي د دې په کورونو پټو کې چې ناس سړی با د مړې پوری ډوب ډوب نو په دې باندې یوې هفتې پورې په دې باندې د عذاب د خالد بشورو چې تر د بل خالد پورې بدا عذاب دا فرعونیان موسی علیہ السلام لرال چې د دیوبو د وجه وګر څه مصیبت شو دومره ډېری وبو دي کورونو کې او پټو کې موږ جون ګران شو دعا را نو وړ چې الله مو دې تکلیف نه خلاص کړي او موږ توبه واسو ایمان پر موسی علیہ السلام دعا وغوښته درې هفتې په دې باندې بیا راحت عذاب نو چې کله دې بیا خپل کفر باندې برقرار پاتې شو ایمان نه وروړ الله پاک په دې کول خان مسلط چې هغه مول خان د دې غنم د دې غلي او د دې میوجات ټول وګور تفاصیل لیکي چې د لسیر غنم نه بدري سیر اورنه وته دومره مول خان وګور یو هفته په دې مول خان عذاب درې هفتې و په عذاب نو یو هفته په عذاب د خالی نه بشورو شو تر د خالی اتوار پر منگل بود جمعرات جمعه دا ورځو په دې باندې عذاب دی بیا موسی علیہ السلام درا چې تاسو الله عذاب له کول وعده کړی موږ په ایمان نور د عذاب درا نه لدی موسی علیہ السلام دعا عذاب دې نه لږه له خاندان دی بیا په کفر پاتې درې هفتې دی بیا په کفر الله جل شانه د ملخان نبا د دې په غلی باندې سپګې مسلط په دې غنمو کې چې کوم سپګې یا جوارو کې یا دې غله کې کې دا سپګې دې تقمل الله پاک په دا مسلط نو چې بقایه کې غلی د ملخان پاتې هغه دی یو اور وځي پیدا عذاب او دا عذاب په صرف په فرعونانو په بنی اسرائیل بنو په یو کلی یو علاقې کې اوسېدل عذاب باغی نو په دی باندې ورواځي عذاب بیا موسی علیہ السلام درال چې تاسو الله وعده کړی دا عذاب دې موږ لري کې موږ ایمان موسی علیہ السلام دعا ورواځي پاتې عذاب لري شو سپکه ختم شي دی بیا په کفر پاتې شو درې هفتې بیا په کفر باندې برقرار پاتې شو الله پاک پر دین بعد چند خانو عذاب راوست هر سیس چند خان تر دې پورې تفاصیل لیکي چې کله په یوځای باندې کې راځل نو د چند خانو ډېری به الته جوړو د ناس ته زیبنه ملاوي ورځي پیدا عذاب او هغه ترتیب سره خالینه بشورو شو تر در روان خالق بیا موسی علیہ السلام قرار چې الله د سره وعده کړی دا مون توبه باس ایمان وروړو خدا عذاب درانه لري دی بیا په کفر پاتې شو درې هفتې په عذاب نو بیا دا غیر بعد په الله پاک د وین عذاب مسلط خوراک وینا اسکا وینا کټوي وینا ارز کی ویني پرتی ور وځي په د وین عذاب او دی بیا موسی علیہ السلام قرار چې مون توبه باس ایمان وروړو خدا عذاب دی لري موسی علیہ السلام بیا په هغه مختلف پیغمبر دی بیا په کفر باندې پاتې شو الله جل شانه دا غینه بعد بدی باندې طاعون و بار غټ غټ دانې په مسلط شي او باغې سره د دین او یا سره کساب د دین دانو د وجه مردار شو دا فرعونیان بیا موسی علیہ السلام ترال چې دعا را لو کړ تو په واسو ایمان الله جل شانه هغه واقعات دې ذکر کړه کله چې دې بدی باندې هم سب نشو الله جل شانه بدی باندې بیا هغه حالات راوستل چې موسی علیہ السلام پسې دل بنی اسرائیل موسی علیہ السلام سره چې د دریاب باندې صبر رسیدل الله پاک بدی باندې برا یو ذکر بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام تبارک کل زبان پوری وتل او د عاشوری د محرم الحرام په لسم تاریخ باندې غالبا باغی باندې بدی فرعونیان هلاک شول او موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ته الله پاک نجات ندی
آیاتونو کې دا حالات د فرعونانو ذکر کیږي د موسی علیه السلام د مخالفین انجام چا چې د موسی علیه السلام مرګتیا وکړه الله نجات ورکړ او چا چې د موسی علیه السلام مخالفت او نافرمانی وکړه الله پاک په قسم قسم عذابونه مسلط کړ معلومه دا شو د پیغمبر په تابعدارۍ کې نجات پروت دی الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي نو فرمایي ولقد اخذنا آل فرعون او پتاقی سرمن کنیو فرعونیان بسینین بقات صالبان و نقص من الثمرات او پکمی دوز میں وجاتو بان ابن عباس سے فرمائی پکلو کی غلی ختم شی او پا بازارونو کی میوی ختم شی زکا بازار والا خلق ضرورت میوی تی او دا کلو دا خلق ضرورت غلی تی نو پدی باندھ تحت ساجا لعلهم يذكرون دپارا دی چی دی نصیحت حاصل کی ایمان روڑی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پسر کل بچراغ لپدی بانے خوشالی قالو دی بویلنا ہادی دا دی مستحقین منجل دا زمانگا وجدا وَإِنْتَسِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او ہر کل بچراغ لپدی بانے تکلیف یتطیروا بموسی ومن معه دی بدبالنی ولا موسی علیہ السلام او د پملګرو باندې الا خبردار انما طائر عند الله یقینا قدرت دی بدباله عند الله پنځ الله پاک دی ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دی خلق نفی وقالوا بی مهما تاتنا به من آیه ہر سنگا چترا تک کے پدی معجزات باندې نخو باندې ما تاتنا کم یوسی چتروڑی به منتا به من آیت نخو د قدرتنا د معجزونا لتسحرنا بها د بارا دی چتداغی نخو د وجی فمن باندې جادو کی تفسیر جلالین لکی لتسحرنا بها لتصرفنا عما نحن عليه من الدين فكم دين باندې یوستا مقصد دار چې دینه موږ واړو دې د پاره تکل یو قسم خبره وروړي کله بل قسم خبره وروړي کله معجزې وروړي نو فما نحن لك بمؤمنين پس موږ یوستا تصدیق کوم کستا خبره نه مونږ کته قسم دلیل وروړي مونږ نه من فارسلنا عليهم الطوفان بس موسی علیہ السلام په دعا وکړه پدی باندې نو بس موږ راولېږو پدی باندې باران او اوبو والجراد او ملخان والقمل وسبگی والضفادع چندخان والدم او من آیات مفصلات دانخی واضحة فاستكبروا پتی تکبر کی ایمان رونڑو وکانو قوم مجرمین او خدیو یو قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز او هر کر چراغ لپدی باندی الرجز وباعون قالوا یا موسی ادع لنا ربک اے موسی علیہ السلام تدعو غواړه زمون دپاره خپل ربنا بما عهد عندك فسبب دا غیڅ چې تاسو سره وعده کړ الله پاک لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك کچرتا لرکو یرستا په دعا باندې لری شو عنا زمنا الرجز عذاب لنؤمنن لك نمن بخامخا تصديقك ولنرسلن معك بني اسرائيل امن بخامخ آزاد بستاسر بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز فسر کل چمن لرکو تبینا وبا الى اجل انتدیو نیٹے پوری هم بالغو چبی رسیدون کی وغیتا اذا هم ينكثون ناگهان فی قبل وادی ما تون کشو فانتقمنا منهم پس من سزا ورکر بیتا فاغرقناهم فی الیم پس من غرکر بید عاشوری پورت باندی پا بحر قلزم کی بیانهم کذبو بی آیاتنا فسبب دوی چی دی تکذیب کرو زمون دا آیاتنو وکانو عنها غافلین او بیبو زمون دا آیاتنونا غافلین نا خبر او زان لرکون کی یا بیبو عنها تدی خرقیدون غافلین نا خبر واخدان الحمدللہ رب العالمین